بلال رضی الله تعالی عنہ هغه ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل بلال ته وګوره دروازه کې وګوره څوک دی لا ډېره زیاته یاره ترخه ده نو حضرت بلال صاحب وایي د تنبو په وتونو کې نري غوندې وکتل نو حضرت عمر یې ولیدو نو په عمر له هغه اثار د غصې شته خو معلومه نه ده چې دا غصه نه ده څه ده خو خلکو کې معلومه خبره وه چې عمر ډېر زیات زورور دی او عمر چې دی نو هغه چې چا پسې شي نو هلی پرېږدي چې هغه سړي له شا ولګوي نو دا یوه خبره مشهوره وه حضرت بلال دی بله شو یا رسول الله پر ووایي یا رسول الله عمر دی او دی خو داسې راغی دی دلته څه کوي یا رسول الله تاسو ته څه ونه وایي زما دومره طاقت نشته چې په تاسو در پرېوځم هسې نه چې زما زه در پرېوځم بیا هم تاسو خوږ شئ نبی علیه صلات وسلام لا جواب نو ورکړی چې حضرت حمزه ناست دی 3 ورځې مخکې مسلمان شوی دی بلاله ورته کولاو کا ورته کولاو کا او عمر ته دا ووایه عمره که چېرې په خیر اده راغلی خو راځه خو که چېرې په خیر اده نه راغلی کومه توره چې د تیږې نه رایستې ده په هکه توره به هم ستا نه سر وم او که ستا نه مې سر ونه و نو ما به د خپلې قریشۍ مور نه پای نه ایستلي زه به د خپلې قریشي مور زوی نه یم دا ورته ووایه چې دا یې ووې دروازې دواړه کلاو شوې صحابه لاړل حضرت عمر یې ونیسه او دا لستوڼي ورله تاو کړل دواړو یو لستوڼی یو بل د مټو نه یې ونیسه دکه شان لکه د مجرم یې را دننه کو نبی علیه صلات وسلام یې پرېږدئ ما ته دا کمیس یې ترېنه راخ کو چې دا کمیس یې ترېنه راخ کو نو حضرت عمر کېناستو خو د عمر په شکل کې نه دی ناست د یو خادم او د یو غلام او د یو عاجز بنده په شکل کې ناست دی نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل عمر ووایه څه دې خوښ دي د ولید بن مغیره غوندې انجام دې خوښ دی او که نه کامیابي غواړي وی ای د دواړو جهانو سرداره وی د الله خیري پیغمبره نجات او کامیابي غواړم او ستا په لاسو باندې ایمان راوړم اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله او ته د الله په حق باندې په سچ باندې رسول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله چې دا وی وی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دومره وجد راغی چې بیگانه دعای کوم الله قبول کړه اللهم اهدي عمر ابن الخطاب تر 2 هفتو پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل اللهم اهدي احد من العمرين اے الله هدایت وکړي او اسلام هدایت په دواړو عمرو کې د یو زړه ته کوس کړي یا ابو جهل مسلمان کې یا عمر ابن الخطاب مسلمان کې و یو سوره د مخکې د سیرت کتابونه لیکلي دي و یو سوره د مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خفي وحی په ذریعه باندې د ابو جهل د هدایت نه الله منع کړ چې بیا د ده په باره کې څه مه وایه دی مې دشمن دی دا ازلي بدبخته دی ده ته هدایت نه نصیب کېږي او د دې دویم دپاره غواړه شاید چې ستا رب ده ته هدایت نصیب کړي بس الله رب العزت د شپې هغه دعا قبوله کړه او نبی علیه السلام چې څنګه د حضرت عمر د خولې د شهادت کلمه واورېده په تیز اواز باندې ووی الله اکبر چې دا یې ووی ټول خلق الله اکبر ووی گونج ووتو حضرت عمر نبی علیہ السلام ته کومه ډومبنۍ خبره کوي دا جوش او جذبه داسې شی دی درنګ مخکې د نبی علیه السلام د قتل لپاره راځي اوس درنګ وروسته د نبی علیه السلام د دشمنانو مقابلې ته ولاړ دی دا څه پکې بدلون راوستو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخامخ کېدو پکې بدلون راوستو دا څه پکې بدلون راوستو دا د نبی علیه السلام دعا پکې بدلون راوستو دا څه پکې بدلون راوستو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام پاک محبت او صحبت پکې بدلون راوستو او دا څه پکې بدلون راوستو دا د سوره طه آیاتونو پکې بدلون راوستو حضرت عمر وی یا رسول الله لږ راته ووایئ چې تاسو خو په حقه یئ وی ولې عمره په حقه خو یم وی نور څه وی اسلام په حقه دی وی نور څه مونږ پښتانه مشرانو هم داسې وی نور څه چې دا نه وی ولې نور څه عمره وی ولې الله یو نه دی وی ولې نور څه یو نه دی یو دی که نه نو عمر صاحب څلورم تپوس کوي چې ته هم په حقه یې اسلام هم په حقه دی الله هم یو دی نو دا راته ووایه مونږ دلته پټ ولې ناست یو رسول الله مبارک وی عمر مونږ لا ډېر لږ یو وی یا رسول الله په بانګې درا باندې په بانګې د حل باندې به اوس د اسلام ناره وو څوک دي چې زما مخې ته او د حمزه مخې ته به راشي او تاسو پسې به راشي یا رسول الله سوال نه پیدا کېږي تاسو خواته څوک رانږدې شي زما محترمو بهرحال مختصر کوم خبره څومره عجیبه لهجه شوه عمر هلته لګیا دی وایي زه د رسول الله مبارک نوم اخلي خو هغه نوم یې اخلي چې هغه ورته مور اخیستی دی هغه نوم یې اخلي چې هغه ورته کافرانو هم اخیستو هغه نوم یې اخلي چې هغه ورته مسلمانانو هم بعضې اوقاتو کې ویلی دي صرف محمد وایي دلته وایي یا رسول الله دا بدلون پکې د الله رب العزت فضل او د نبي علیه السلام پاک صحبت راوستو
حضرت عمر وی یا رسول الله که ستاسو خوښی نو راځئ چې ځو. نبی علیه السلام دا خبره خوښه کړه. د دار ارقم نه نبی علیه السلام 2 قطارونه جوړ کړل. دواړو قطارونو په سر کې په یو قطار په سر کې حضرت عمر ولاړ دی، د بل قطار په سر کې حضرت حمزه ولاړ دی رضی الله تعالی عنهما. دواړه ودرېدل او را روان شو. نبی علیه السلام د دواړو قطارونو په منځ کې د جلوس په شکل کې را روان دی. زه وایم و اسمانه تا دومره ښکلی منظر د دې نه مخکې لیدلی و اسمانه تا دومره پرخلوصه قافله د دې نه رستو لیدلې ده و اسمانه ته لږ ما ته ووایه تا د نبي علیه السلام په شان د ګلاب ګل لیدلی دی. ای و اسمانه ته ما ته ووایه دومره جانثار 40 کسانو نه ته د لکونو کسانو مقابله کې ماله راوستی شي نشي راوستی. د 40 کسانو قافله ده، د 40 کسانو یو 19 کسان یو طرف ته 19 کسان بل طرف ته. د 19 کسانو مخې ته حضرت عمر، د 19 کسانو مخې ته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه. دواړه را روان دي. چې دواړه را روان دي کافران باندې دومره لوی روب راغی چې لارې ازادې کړي. دی په آرام رالل او د اسلام او د دین او د نبي علیه السلام په اتباع کې د هغې نه اوه چکرې طواف ووهو. په لومړي ځل باندې یو داسې کار وشو. نبي علیه السلام په دغه ورځ ډېر خوشحاله دی. حضرت بلال ته وی پاس اذان وکړه. حضرت بلال پاسې د اذان وکړو. خلک حیران دي. وحبشي غلام ته وګوره هغه خو د خانه کعبې د پاسه اذان کوي. نبی علیه السلام وی دله د عزت اسلام ورکړو، دله د عزت الله ورکړو. زما